حکومت ته مونږه پوځي جنرالانو ته دا اپیل کوو بار بار ورته وایو که زمونږ کسانو څه جرم کړی عدالت ته یې پیش کړه مونږ آئین منو مونږ قانون منو خو افسوس چې ستا ورته والا آئین نه مني قانون نه مني ته د هغوی شکریه ادا کوم چې زه یې سټیج ته راوبللم او مالې په مونږ چې کوم شوی ظلم دی د هغې په حوالې سره د خبرو کولو موقع راکړه ستاسو ډېره ډېره زیاته شکریه بل تاسو ته معلومه ده چې د 2008 او 9 نه کوم چې په سوات کې د طالبیزیشن خلاف اپریشن شروع شوی و په هغې کې زموږ ډېر وروڼه او ډېرې خویندې او ماشومان شهیدان شوي وو د دې سره سره زموږ په سوونو کسان لا درکه کړی شوي وو چې په هغې خویندو کې یوه دردمنده خور یوه ځپلې خور زه هم یمه چې زما رور د 2009 نه لا درکه کړی شوی دی او تر دې دمه زما رور لا درکه دی بل کوم قومي جرګه چې وه په هغې جرګه کې چې کوم پرېکړې شوې وې په هغې کې یوه اهم پرېکړه چې وه نو هغه د میټینګ پرسنز هم وه په جرګه کې چې څومره پرېکړې شوې وې موږ ټول د هغې سره متحد یو او موږ ته هغه پرېکړې چې کومې دي هغه منظورې دي زه د نن چې دلته زه موجوده یم زه د هغې خویندو نمایندګي کوم کومې خویندې چې زمونږ په کورونو کې د تېرو 14 کالو راځي ناستې دي او خاوندان یې لا درکه کړی شوي دي زمونږ هغه خویندې په دې نه پوهېږي هغوی ته دا پته نشته چې آیا زه کونډه یم او که زه واده شوې یم نن زه دلته د هغې خویندو د هغې میندو د هغوی نمایندګي کوم چې د 14 کالو راسې د هغو بچې لا درکه کړی شوي دي هغه میندې چې کله هم ورده کېږي په دې امید سره ورده کېږي چې سهار به زما زوی راغلی زه به یې ووینم زما سترګې زما زړه به پرې ویښ شي خو افسوس چې هغه نه یې شوي زه د هغې ماشومانو د هغې بچیانو نمایندګي دلته کوم چې هغه د تېرو 14 کالو راسې بغیر د پلار نه زندګي تېروي هغه ماشومان چې د خپلو میندو نه خپل پلاران غواړي هغه ماشومان چې د خپلو میندو نه د پلار مینه غواړي هغه ماشومان چې بهر ماشومان ویني خلک تعلیم حاصلوي هغه ماشومان چې پلاران د لاسونو نه نیولي سکولونو ته یې بوځي او مخکې مخ په وړاندې یې بوځي هغې ماشومانو نمایندګي کوم چې د هغو نن د تعلیم د حاصلولو دپاره هغو ته چې کومې مسلې مسایل راځي د دې د وجې چې د هغو د موریانو شخصي کارډونه بلاک کړی شوي دي دا د پاکستان نوې خبره نه ده دا د پاکستان د حکومت نوې خبره نه ده د تېرو 14 کالو راسې زموږ د خویندو شخصي کارډونه بلاک کړی شوي دي د هغې ځوانانو شخصي کارډونه بلاک کړی شوي دي چې هغه دوی په 2008 او 2009 کې لا درکه کړي دي تر دې دمه یې پته نه لګي هغه د هغې خلکو بچیان نن تعلیم نشي حاصلولی هغوی له اډمیشن نه ورکولی کېږي داخلې نشي کولی مخکې نشي تللی چې خپل مستقبل جوړ کړي نن زه د هغې خویندو دلته نمایندګي کوم په سوونو خلک زمونږ لا درکه کړی شوی دی تر دې دمه لا درکه دي بار بار مونږ حکومت ته مونږ پوځي جنرالانو ته دا اپیل کوو بار بار ورته وایو که زمونږ کسانو څه جرم کړی عدالت ته یې پیش کړه مونږ آئین منو مونږ قانون منو خو افسوس چې ستا ورته والا آئین نه مني قانون نه مني دغه شانتې زموږ څه کسان چې هغه بری کړی شوي دي عدالت بری کړي دي های کورټ د پېښور های کورټ بری کړي دي او هغه کسان هریپور جیل کې لکي مروت کې پېښور جیل کې پایتام انټرمنټ سینټر کې په هغه ځایونو کې تر نن ورځې پورې پراته دي او هغو بری نه کړی شو زما حکومت ته دا پرزور اپیل دی در دې دمه مونږه همدردانه مونږه عجزانه اپیل نه کړي مونږ د حکومت نه پرزور اپیل دی کوم چې بری شوي کسان دي هغه دې رها کړی شي او کوم چې لا درکه دي هغوی هم رها کړی شي ډېره مننه